أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. نننی درس کے با انشاءاللہ العزیز سورة کہف پارہ نمبر 15 رکو نمبر 3 آیات نمبر 22 یو آیات ویلے کی گی. اوس دې ځکه الله رب العزت وی څنګه چې د دې اختلاف ونو د هغوی باندې عمارت جوړولو کې چې بعضې کسانو یې چې عمارت په یادګار جوړو، بعضو یې چې مسجد جماعت چې دی نو هغه پې جوړو. نو وایي دغه شانتې زر ده چې دوی به اختلاف وکړي د دوی په تعداد کې هم. نو د دوی د تعداد متعلق چې دی نو هغه هم اختلاف شولو چې دا څومره کسان ولو. نو مخکې مونږ ویلو دی کې حتمی چې دی نو هغه قول نشته، ځکه الله رب العزت د دوی دغه معامله چې دی نو هغه پټه ښودې وه. نو چې کله الله پاک پټه ښودې وه نو الله رب العزت په دغې باندې څوک خبردار کړي نه دي، ځکه الله به قلت ورته ووایي ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل. الله رب العزت چې نو هغه ښه پوه دی د دوی په تعداد باندې او د دوی باندې نه دي پوه مګر لږ کسانو. نو ادیداج کې راځي تفاسیرو کې چې حضور علیه الصلاۃ والسلام خواله وفد نجران د عیسایانو چې نو هغه د نجران د عیسایانو چې نو هغه یو ډله راله، په هغې کې 2 کسان ولو، یو نوم سید او د دویم نوم عاقب ولو، او د دوی متبعین د هغوی چې نو پیروکار دا ورسره هم راغلل. مخکې هم مونږ چې نو هغه شروع سپارو کې ویلي ول چې د یهودو کې چې نو د عیسایانو کې 3 ډلې وي، یو ته ملکیه ویله، دویم ته یعقوبیه ویله او دریم ته چې نو هغه نستوریه ویله. نو دوی د هغې ډلو سره چې نو هغه تعلق ساتلو. نو دا سید دی د یعقوبیه ډلې چې نو هغه ولو. نو دی رالل او حضور علیه الصلاۃ والسلام سره د اصحاب کهف متعلق چې نو هغه خبرې کوله. نو دی وی چې اصحاب کهف دا 3 کسان ول، څلورم چې نو هغه ورسره سپی ولو. دغه شانتې چې نو هغه د نستوریو نه د هغوی چې نو عاقب چې هغه د نستوریو چې نو هغه مشر و، د هغوی په ډله کې و. نو هغه وی چې د اصحاب کهف 15 کسان ول او شپږم کس چې نو هغه شپږم د دوی سره سپی ولو. د مسلمانانو کومه ډله چې موجود و نو مسلمانانو ورته نه اصحاب کهف چې نو هغه 9 کسان ول، اتم ورسره چې نو هغه سپی ولو. نو د دې اولنی یعقوبیو او د نستوریو دا قول عیسایانو دا خطا ولو. الله جل جلاله په هغې باندې وویلو د 2 ډلې چې کله ذکر کړی سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم. نو دین وروسته الله وی رجما بالغیب، دا چې نو هغه تیر ویشتل دي چې نو هغه بغیر د لیدلو نه، یعنی څنګه چې سړی تیر ولی او سینې نه نو که په هر طرف لاړو نو دغه شانتې د دوی دا قول د دوی دا خبرم دا بې نښه بې نشانې د آسې د خپل طرف نه چې نو هغه لګیا دي. مسلمانانو چې کوم قول وکړلو مسلمانانو وی ویقولون 7 وثامنهم كلبهم چې دا 9 کسان دی او اتم د دوی سره چې نو هغه سپی ولو. نو د دغې نه وروسته الله جل جلاله د دغې خبرې رد ونه کړو، د دوی د خبرې نه وروسته الله پاک رد کړو. الله وی رجما بالغیب، او د مسلمانانو د قول نه وروسته الله پاک رد ونه کړلو، بلکې الله رب العزت وی ربي اعلم بعدتهم. الله رب العزت د دوی په تعداد باندې چې هغه خپوا دی، ما يعلمهم الا قلیل، او د دوی دا تعداد نه معلوم مگر لږ کسانو ته. دیو جن چې هغه مفسر قرآن حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ
او حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی بچنه نو هغه ویل انا من القلیل زه هم د هغې لږو کسانو نه یم. نو دی چې نو هغه وی زه کم لږو کسان نه. نو دی وی موږ هم دغه خبره کوو چې دا 7 کسان ول او اتم چې نو هغه د دوی سره دغه سپی ملګری شو. نو دا 7 کسان ول او موږ ته الله پاک د دا علم راکړی ځکه زه یم چې دا چې نو هغه 7 کسان ولو. نو دا چې نو هغه 7 کسان ولو. دی باندې چې نو هغه د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه د هغوی شاګرد چې نو هغه تپوس وکړلو وی حضرت تاسو سره په دې څه دلیل دی چې تاسو وایئ چې وانا من القلیل زه د هغې لږو نه یم او دا خبره صحیح ده چې اصحاب کهف چې نو هغه 7 کسان ول اتم ورسره سپی و. نو د هغه ورته ووی ما سره دلیل دا دی چې د اولني نه وروستو الله پاک وی رجما بالغیب د هغوی د خبرې تردید یې وکړلو او د دین ورستو د 7 چې کله قید وشولو ویقولون 7 نو د دین ورستو الله پاک نو هغه د دې قول تردید ونکړو. نو چې کله تردید ونکړلو نو معلومه دا شوله چې دا 7 کسانو. 7 څنګه ول نو مخکې موږ ذکر کړو 6 کسان دا نو هغه د هغې بادشاهانو د هغوی چې نو وزیراو د هغه چې نو شاهي خاندان تعلق ساتونکي ځوانان ول. بیا په لارې باندې نو هغه یو د دوی سره چې نو هغه تیتوس هغه نو شپنکې یو ځای شولو چې هغه د دوی سره روان شولو د لارې نه چې نو هغه خپلې ګډې بېزې هر څه پرېښود یو روان ورسره شو. او بیا د هغه سره چې کوم خپل سپی و نو هغه سپی ورسره هم روان شولو. نو 7 کس چې نو هغه دغه چرواها هغه شپنکې ولو او اتم چې نو هغه ورسره سپی و. بیا الله رب العزت یو قانون ذکر کو فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا تاسو چې نو هغه د دوی سره باس مکوئ مګر ظاهري چې نو هغه باسو. نو معلومه دا شوله چې په باس مباحثو کې چې نو هغه پرېوتل دا چې نو هغه د وخت زیاده. اوس یو سړي ته تا مسله بیان کړه بیا د مسلې بیانولو نه وروستو د دلیل وغوښتو تا وله یو یا 2 دلیل چې نو هغه ورکړل دی په دلیل پوهېدلو. نو چې تا وله کله یو دلیل ورکړل او بیا دی پای کې باز شروع شي چې دا ور دی که زه ما پلان کې نه اورېدلي او ما ډینګي نه اورېدلي دا خبرې شروع کی. نو وی بیا تاسو د دغې سړي سره په باس کې مه پرېوځئ. دی اوس د وخت ضیاع کوي دی هسې چې نو هغه وخت ضایع کوي. د سره نه څه ټوس خبره شته نه سره چې نو هغه څه بل څه شته بلکې دی صرف په دغې یوې خبرې پورې چې نو هغه انخلي. نو په دغې سړي پسې بیا د هغه ته تحقیقات قصې چې نو هغه مه کوه. فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا کله اول د پوهې دپاره د سرسري باس کول غواړي خو چې سرسري باس ورسره وکړم خو که اوس هسې دی لګیایي تو ورسره باس کې دلایل ورته ښې هر څه ښې او د حق یو خبره کړې نه زه منم نه او دا یې صحیح نه دي ویلي نه زه منم نه او داسې به یې نه ویل. نو دا هسې فضل دی الله وایي داسې چې نو هغه کسانو سره باس قصې دا مه کوئ ځکه په دې باس سره چې نو هغه د وخت زیاده او د انسان دپاره الله پاک وخت چې نو هغه انتهایي قیمتي پیدا کړی دی. دی باندې حضرات صاحب باقاعده کتابونه لیکلي دي. نو حسن عباسي صاحب چې نو هغه ژوندی به انشاءالله دامت برکاتهم العالیه جامع فاروقي والا هغه بتای وقع او کاروان علم دی چې نو هغه په دې باندې یو وخت کتاب لیکلی بهترین کتاب دی. هر کس له پکار دی که عالم دی او کامي دی چې دا کتاب چې نو هغه لازمي وګوري د وخت قدر د وخت قیمت د وخت نه چې نو هغه فایده اخیستل څومره ستا ټایم چې نو هغې کې تا ونه کړل څومره نقصان د هغې کېږي. نو په دغې عنوان باندې دا بهترین کتاب دی ځان چې نو هغې وګورئ. ولا تستفت فيهم منهم احد الله وی او تو تپوس مکو چې نو هغه د دوی په باره کې د چانه بس دغې پورې خبره ختم نور د دوی نه چې نو هغه تپوسونه یا دا چې نو هغه مکو په دغې باس کې مه کوئ ځکه کم چې د دوی مقصود ولو هغې مقصود چې نو هغه حل شولو. اوس د دې نه علاوه هسې نورو خبرو کې پرېوتل نو دې نه چې نو هغه خیر نه راځي. نو ځکه الله رب العزت حضور ته ووی مراد چې نو هغه قوم دی چې تاسو نور په دغې کې نو هغه امت دی په دې خبرو کې مه پرېوځئ د دغې نه چې نو هغه ځان وشي کوئ. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي.
سيقولون زرد چې دوی به ووایي ثلاثة جنانو هغه غدري والرابعهم څلورم د دوی کلبهم سپی دی ويقولون او وبوایي دوی خمسة هغه پنځه سادسهم شپږ د دوی کلبهم سپی دی رجما بالغیب دا وشتل دی غیبانه یعنی دا جنانو به تحقیق خبرې دي ويقولون او وای بدوی سباتن اغه اول وصامنهم وتم د دوی کلبهم سپی د دوی دی قولو وای ورته پیغمبر ربي زما رب اعلم خپوا دی بعدتهم پتاداد د دوی باندې ما يعلمهم نه د پته چنه اغه یا نه پوهیږي پتاداد د دوی باندې الا قلیل مگر لک خلق فلا تمار فیهم پس جګړه مکو د دوی په باره کې الا مراء ظاهرا مگر سوا د باز ظاهري سرسرینه ولا تستفت فیهم او تپوس مکو د دوی په باره کې منهم پاغوی نه احد د هیچا نه د یو کس نه